أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زمنگا بحیثیت نائب رسول الله صلی الله علیه وسلم دو ذمہواری دي. یو دا د الله دین خلق ته رسول دیته وی دعوت دین، او بل دغه رسول شوی دین په دنیا کې قائمول دیته وی اقامت دین. دا دواړه کارونه انبیاو کړیو. دیله رسول الله راغلیو، دیله ابراهیم علیه السلام راغلیو، او دیله حضرت شعیب علیه السلام راغلیو. او دا زمون بنیادی ډیوټي ده. دا دومره قیمتي ډیوټي ده چې حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه فرمایي چې حصول علم دین، د دین د علم چې کوم خلق حاصلی، دا د دعوت دین مقدمه ده. نو کوم خلق علم حاصل کې بیا د دعوت کار نه کوي، نو دی د علم تقاضا پوره نکړه او د دې علم بے فایده شو. د دیو جن خپل علم د مفید بیان جوړولو د پاره دا زماستا فرض دی چې دا علم چې مونږ حاصل کو د دې پرانا کې دین د الله مخلوق ته ورسو، او بیا په دعوت دین ړومبنۍ پوړی دا دویمه پوړی دا چې دا دین په دنیا قائم کو. وی دا ستوي وی د دې داسې مثال دی لکه اذان چې دی دا دعوت دین دی، دعوت صلات دی. خو په اذان یوازې کار نه کیږي، اقامت صلات بکې، جمعات پي، منځ بي، امام بي، اقامت بي، سپونه بي، او دس بي، غسل خانه بي. دا ټول د اقامت صلات ریکوایرمنٹ دي. څنګه چې دا یو رکن د اقامت ته اقامت صلات وي، د تمام ارکانو اقامت ته اقامت دین وي. دا اقامت دین با په عدالت کې د شریعت په صورت کې، دا با په اسپیټال کې د زنانا او د نارینا د پردې په صورت کې، دا با په بینک کې د صدقې د زکات او د حلال مال په صورت کې، په سود پابندۍ په صورت کې وي. دا ټول سیستم او ټول فیلډ او ټول میدانونه با د الله دین ته تابع شي. دې ته وی لیظهره علی الدین کله. او دا کار صحابه هم کړو، دا انبیاء هم کړو، دا صالحین هم کوي. چرتا کامیاب اور چرتا بظاہر ناکام، لیکن نتائج کے ذمہ دار آپ نہیں ہے. آپ کے ذمے اللہ کی بات پہنچانی ہے، باقی نتیجہ دل بدلنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. دل بدلنا اللہ کا کام ہے. نو چې خپله خبره په صحیح معنو کې ته ورسې، تا خپل کار وکړو او د دغې رسولی شوې خبرې د قایمېدو دپاره محنتو کې نو تا خپل کار وکړو. البته نتیجه چې ارسنګي دا ستا د اختیار نه بار ده، په دې باندې ته مکلف نه یې. او د دعوت دین دا کار کو فرض کوي او سړی دعوت دین کوي او د اقامت دین کوشش نه کوي. د دې مثال داسې دی چې اذان ورکو او مونځ ونه کو. څنګه چې د اذان نه پس اقامت صلات ضروری دی، او د اقامت صلات ړومبنۍ پوړی چې دا هغه دعوت دی، دغه شان د اقامت دین ړومبنۍ پوړی دعوت دین دی. او دا دعوت دین رسول الله کړو، دا دعوت دین حضرت ابراهیم علیه السلام کړو، دا دعوت دین موسی علیه السلام کړو. نو موږ نن د انبیاو نه چل زده کوو چې دا دعوت دین به څنګه کوي، ځکه دا زموږ ذمہواری ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې د سوره شعراء په 3 نمبر آیات کې چې الله کم تصدیق کړی دی، دا هغه تنقید نه دی، تصدیق ته هغه دا الفاظ دي لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. پیغمبره ته د دې په ایمان نه راوړو، خو ستا داسې ده لکه چې صادقیږي. انې رسول الله صلی الله علیه وسلم تخپلو مدعوینو چاته چې دعوت رساو پاغي داسې پریشان او چې الله وي چې ته خو دومره خپای لکه چې صادقیږي.
دینه ما ته دا پته ولګېده چې د دعوت دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کم خوی ته اخلي هغه دا چې په مدعوینو به خفه په هغوی به پریشانه په هغوی به غمجنې او د هغې غمجن کېدو په بنیاد باندې به ته د هغوی سره دومره ګزاره کوې لکه څنګه چې مور د خپل بچي سره ګزاره کوي. مور خپل بچي ته وایي نن موږ وریجې پخ کړي، نه هغه وایي نه ماله خو ډوډۍ، خو مور ورته بیا هم نه قارېږي، هغه د هغې د رضا کولو کوشش کوي. او چې کله وایي چې موږ نن ډوډۍ پخ کړې نو ماشوم وایي ماله خو وریجې. که کله دا ماشوم دا مور لمبی نو ډېر په مینتونو رضا کوي، اکو ویخته ولا سمۍ او منګز کوي نو هم په ډېر په مینتونو رضا کوي. دا دور زغم دا مور ځکه کوي چې هغه په دې خپل بچي ډېره غمجنه ده. نو چې ته په خپلو مدعوینو چې چاته دعوت ورکې په هغو دومره غمجنې لکه څومره چې مور خپل بچو باندې غمجنه ده، نو مطلب دا شو چې د دعوت دین ستا کار ستا معیاري روان دی. که ته وایې چې په تندر دی یخ شي، د دې دا مطلب دی چې پتا کې نقصان دی، مدعوینو کې به یې یا بنئ ځکه تا ړومبنی ریکوایرمنټ پوره نه کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اهمیت ته د وضاحت دپاره موږ ته یو مثال را کړی وی زما مثال داسې دی لکه یو سړی رڼا بله کي او په هغې باندې د یوې د بلې نه پتنګان راځي، هغه پتنګان سوځي. زه لېږی تاسو د دې رڼا نه د دې ډیوې نه او د دې شمې نه شړم چې وبه سوځئ، خو تاسو یې چې زور کوئ. وی د دې نه دا مطلب شو چې د دنیا تمام کفار په زور کوي او دوزخ ته ځان ارتوي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو یو د لمنې نه نیسي او د دې نه واپس کوي چې مه کوئ تاسو د اور ته ارتاویږئ. چې ستا په زړه کې دومره مینه وي چې ته هر سړی داسې بچ کې لکه دی اور ته ارتاویږي اوړه دې پې خوږېږي. فلعلک باخع نفسک الله یکونو مؤمنین. دا د الله د حکمت تقاضا ده. کینې الله وایي زه په زور دا خلق مسلمانولی شم، که ما یو ګړز ورکو نو سټونه به یې ماتي، که یو ګړز مې ورکو نو ملا به یې ماتي، خو الله داسې نه کوي. نو فرمایي ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیه فظلت اعناقهم لها خاضعین. ما کو د اسمان نه یو ګړز راولیږو که نه، یوه نښه مې راولیږه، دا ټولو به سټونه ښکته کړي او ټول به تابعداري، خو به په زوري. زه په زور تابعداري نه وم، زه نه غواړم. ما جنت هی خلقو له تیار کړی دی چې هغه په خپله مرضی په خپله خوښۍ دلته راشي. د دې دعوت دین دپاره چې الله رسول الله ته کم هدایات ورکړو که هغې باندې موږ لږ غونتې نظر واچو او بیا په ځان کې وګورو چې په موږ کې شته که نشته، که نه نو چې په ځان کې راولو. ړومبنی دا رسول الله ته څه وی په صورت شعراء کې په آخري رکو کې فلا تدعو مع الله الها آخر فتکونا من المعذبین. پیغمبره زموږ خو ډېر خوښې، موږ ته خو ډېر خوږې، خو هسې نه چې ته چېرته شرک وکې. شرک د الله دومره بدي شي چې خپل خوږ پیغمبر ته وایي چې که تا وکړو نو فتکونا من المعذبین، تاله به موږ عذاب درکو، تاله به سزا درکو. د پیغمبرۍ باوجود زما د محبوبیت باوجود به ته زما د سزا نه بچ نشې، نو چې ما ته به ته څنګه بچ شو. د دې وجه نه د دعوت دین ړومبنی ریکوایرمنټ او د مینې نه پس بیا دویم ریکوایرمنټ دا دی چې ستا په زړه کې صرف د الله یری او ته هر کار د الله د رضا دپاره کې، هسې نه چې پړه کې د دا راشي چې خلق وایي چې ښه تقریر یې وکړو، خلق به وایي چې ښه سړی دی، او خلق به څه یاد ساتي، دا تا بل ته ځان وښوو، دې ته ریا وایي. او د دې وجې نه وایي ان یسیر الریا، وړوکي ریا هم شرک دی. نو د شرک نه به ځان ساتې، کوشش وکې چې که لږ غوند شرک ته وکړو د الله شرک دوره بدي شي چې خپل پیغمبر خوږ پیغمبر هم نه معاف کوي. نو د دعوت دین په کار کې چې هر وخت ستا سره غمي چې چېرته د شرک شایبه خو رانله، چې خلق ستا صفتو کې او خلقو ته شهرت میلاو شي او کېدی شي چې تا له وټونو ته ودرېږي بیا د له وټونه درکړي او بیا هغه وټ ته د خپل ذاتي پیدو دپاره استعمال کې. دې ته وایي چې ړومبنی شرط پوره کا، هسې نه چې ته دا ناروا وکې، که دا د نه وشوه نو د عذاب نه نشي بچ کېدی. او بیا ورپسې څه وایي که ته د دعوت دین کار کوې نو خپل پیغمبر ته چل ښیي وانذر عشیرتک الاقربین، خپل نسب نه شروع وکړه، د خپل کور نه شروع وکړه. خاوند ته وایي ته خپلې ښځې ته، ښځې ته وایي ته خپل خاوند ته، پلار ته وایي ته خپلو بچو ته، مور ته وایي ته خپلې لور ته، نسبي ته وایي ته خپل نسب ته. لاول د دینه شروع وکړه. که ته په بار ملکونو ګرځې اره دعوت کار کې خپل بچي دي چرسیاني
دا ځکه چې تا هغې له وخت نه ورکې، ته یې په سترګو هم نه تا ته که چا وي چې ستا بچي څوره دي نو ته صرف په پلنوی ښیولی شي چې دومره دی بل دومره دی بل دومره دی، ځکه تا د ورځې چېرته په ولاړې لیدلي نه یي. ته سهار وځې ماښام راځې نو انذر عشیرتک الاقربین سټپ ته نه خطا شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې به ډایرکشن میلاو شو په آیاتونو کې به ورته ووي، حضرت به بیا پریکټیکل ډیمانسټریشن کاو. د پریکټیکل ډیمانسټریشن دپاره د دې آیات ته نزول نه پس حضرت علی رضی الله عنه ته ووي اگر چې هغه ماشوم و له وړوکې ویشا به د ډوډۍ انتظام کوه. او چې کله حضرت د دعوت انتظام وکړو او حضرت علی رضی الله عنه د هغې ارګنایزر یا سیکرټري او ټول نسبیان یې راوستل، رسول الله ورته دین پیغام پیش کړي، خو ابولهب شور شروع کو او هغه پروګرام یې ناکامه کو. نو حضرت د بلې ډوډۍ انتظام وکړو او بیا صفات وختو خلقو ته یې وی وا صباحا، ټول خلق یې راجمع کړو او بیا ایک ایک کر کې خلقو ته وی ای د خپل نیکه نوم یې واغست، ای د عبدالمطلب بچو، ای عباس زما تره، ای صفیه زما ترور، ای فاطمه زما لور، انقذی انفسکم من النار، د آخرت د جهنم د اور نه ځان په خپله بچ کوئ، زه ستاسو په کار هلته نشم راتلی. په دنیا کې سلی انی زمانه چې څه غواړئ هغه به دله کوم، خو په آخرت کې ستاسو د بچاو ذمواري نه علم ځان په خپله بچ کوئ. نو دې نه پته لګي چې د خپلو بچو سره د آخرت فکر پیدا کول دا د دعوت دین دویم سټپ دی. که ستا بچي ستا نه بیکاره شو ته پوه شوه چې دویم سټپ د شرک نه پس تا خطا کو او بیا چې ستا ته کوم ملګري میلاو شي دریم سټپ ورته ښیي واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. کوم چې ستا ملګري چېرته غرور ونه کې، تکبر ونه کې، چېرته سپک درته ښکاره نه شي چې دا خړسري، دا کسبګر، دا غلامان، دا تکتور، دا افریقی والا، دا پکې لا چاره اوستی، ما ته سم وایټ کلرز والا خلق پکار دی، دا چرته ونه وایي واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. ښکلی ابولهب چې د ورایه به یې پړق کاو استا خلاف دی، او حضرت بلال حبشي چې هغه د چهرې نه ښایسته نه ښکاري اصل ملګری دی، دا دی د ده قدر وکړه. د دعوت دین بل سټپ دا دی چې ستا سره کم خلق په پارټۍ کې، په جماعت کې او په ډله کې ملګري دي او د دعوت دین کار کوي، د هغې سوشل سټیټس دنیاوي حیثیت کو کمزور هم خلق ګڼي، خو ته به یې ډېر زیات قدر کوې. نو وخفض جناحک دا بل سټپ دی. که ته وایې چې زه مې یاري د دعوت دین کار کوم نو الله چې خپل پیغمبر ته کم چل ښوولی و هغه وکړه، خو که ستا نسبیان دي، ستا قریبي ملګري دي او تا هغو ته وینا کوې او ستا خبره نه مني نو بیا پسې لیونی کېږه ما چې یاره ما ته به نقصان راورسوي، په پوله په پټي کې به راته خپه کېدي نه. فإن عصوک فقل انی بریء مما تعملون. که خبره یې نه منله که نه نو ته داسې چلو که هغو ته وایه چې زه خیر دی، زه ستاسو د عمل نه بری ما وروره، زه ستاسو په دې شي کې ستاسو ملګری نه یم، او کله دې ستا خلاف کاروایي کوي نو څه چل به وشي. وتوکل علی العزیز الرحیم. کم ذات چې دا قرآن نازل کړی که نه هغه په دې قرآن کې د هرې قصې نه وروستو عزیز الرحیم ویلی. د عزیز مطلب دی غالب دی، هر شی په زور کولی شي، خو رحیم دی، د رحمت تقاضا دا ده چې هر شی خپل ټیم ته پرېښی دی. نو هغه ستا الله دی، په هغه باندې یقین او توکل کوه چې زه هغه به خیر کی او ډېرې پیرې خیر شو. کم خلق چې د روس نه یریدل هغې مړه دي، کم خلق چې د روس سره جنګېدل هغې ژوندي دي. پکار ده چې کم جنګېدو والا مړه وی، خو کم خلق چې د ناټو افواجو خلاف جنګېدل هغې روغ دي، او کم خلق چې د ناټو افواج سره ملګري وو هغې مړه دي. کم پاکستان چې د امریکې د یرې نه د ناټو افواجو ملګرتیا وکړه، هلته د خودکشو په صورت کې یا د خودکش د ماکو په صورت کې ډېر شی خلق مړه شو چې هغې پته نه لګي چې د مسلمان د لاسه لګېدلي که د کافر د لاسه. او هغه کسان چې هغې مقابله کوله د هغې سره اوس امریکا مذاکرات کوي، دې ته وایي وتوکل علی العزیز الرحیم. او د دعوت دین بل سټپ ورته بیا ښیي چې د الله سره انتهایی محبت پیدا کا، چې ستا پړه کې د الله سره مینه وي نو بیا به د جمې په شپو کې په چربان کې ته په کټ کې نشي ایسارېدی او بیا به راپاسې او څه چل به کې تهجد به کې. نو ورته وایي الذي یراک حین تقوم. هغه ذات باندې توکل وکړه، هغې ذات سره مینه پیدا کا چې ته کله تهجد له پاسې که نه هغه تعیني.
د دې وجه نه د دعوت دین یو بله طریقه دا ده چې کو ته خپل دعوت دین کامیاب جوړول غواړې نو پکار ده چې ته د تهجدو مونځ په باقاعدګۍ سره کې. الذي يراك حين تقوم، الله پتا مین دی ته په الله مینې، ټول خلق وده دی ساړه دی او ته پاسې دی، نو الله تعیني او ستا د محبت دا انداز په یو بل د ورځې بیا څنګه پکار دی. هسې نه چې ته لیډر شې او بیا په جومات کې د خلقو سره په مانځه ته ځان بد ښکاري او بیا په سب کې د چا سره نه ودرېږې، نو الله بیا ته څه کوي وتقلبک فی الساجدین. ته چې په ساجدینو کې یې که نه دا خلق چې سجده کوي نو په سب کې ولاړي، نو کله سب وی نیغ کوي، نو کله وی لکه مخې ته شه، نو بل وی شاته شه، نو بل ته وی ورشه دغه د اودس ځای دی، دغه غسل خانه ده، د هغې نه را منډې کې هله شا به مونځ ودرېدو، هله اوس سنت کوو، دا ټول تقلبک دی. نو چې تم په جومات کې داسې اوړې راوړې څنګه چې راوړې انه هو السمیع العلیم. دا یو څو پوینټونه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله د سوره شعراء په اخري رکوع کې ښوولي چې کو دعوت دین ته معیاري کول غواړې نو بیا به دا کې نمبر 1 شرک در نه چرته ونه شي، نمبر 2 خپل نسبیان د نه خطا نشي، نمبر 3 خپلو ملګرو ته سپک ونه ګورې، نمبر 4 چرته د ونه یریږې توکل په الله کې د کمی را نشي، او نمبر 5 د الله سره دومره مینه کوه چې د شپې په خپل کټ کې ایسارېدی نشي او تهجد لپاسه، او نمبر 6 چرته کې ځان دته په جومات ته پتلو سپک ښکاره نشي، په جومات کې د امامتۍ منځونه کوه، د خپلو ملګرو سره اوړه راوړه ځکه ستا رب تا په دغه حالت کې ییني. کو ته د دعوت دین طریقه د حضرت ابراهیم علیه السلام نه ازده کول غواړې چې هغه ته ابوالانبیا وي، هغه ابوالانبیا چې ابراهیم علیه السلام چې د ټولو انبیاو پلار دی او هغه د دعوت دین کومه طریقه په کومه کړې وه، نو که ته هغه کول غواړې نو بیا تا ته د ابراهیم علیه السلام په دعوت دین په طریقه کې دا وه چې هغه عقلي دلایل داسې مضبوط پیش کړي وو چې بیا چاله جواب به نه ورته. ابراهیم علیه السلام یوه خوبي دا ده چې هغه د یو غټ پیر یا د یو غټ مشرک یو د غټ بتساز بچی و، نو که هغه د بوتانو کاروبار کولی نو شاید پیسې به هم ډېرې ګټلې وې او د هغو موریدانو به هغه له خپې چاپې کولې، خو هغه دغه خوشحالي خوښه نه کړه، سختۍ ته یې غاړه کېښوده ځکه چې سوچ وکړو چې دا کار خو غلط دی. نو خپلو ملګرو ته چې کوم سوالونه کول نو که د عقلي دلایلو چلې زده کول غواړې نو د ابراهیم نه زده که، قوم ته وایي او پلار ته هم وایي ما تعبدون، دا تاسو د څه شي عبادت کوئ؟ جواب کې ورته هغه وایي نعبدو اصنامن، مونږ خو د بوتانو عبادت کوو، فنظلو لها عاکفین، مونږ خو دې ته پرېوتي یو. هغه ورته یو سوال کوي، عقلي دلیل داسې کوي چې هغه په ځان پوه نه شو، ورته وایي هل یسمعونکم اذ تدعون، تاسو چې دی را بلی که نه دی تاسو اواز اوري؟ ته چې وایې پیره بابا په نیکۍ را ورسېږي، ته چې وایې لویه ځوانه په نیکۍ را ورسېږي نو هغه اوري، نو که ته دې بت ته وایې چې ته زما سره ښه وکړې نو دی اوري؟ جو هغې غلي شوي دي چې جلي شوي دي نو هغه ورته وایي دا خبره ده، هغه وایي او ینفعونکم او یضرون، دی تاسو له څه فایده درکولی شي، دا بر عقلي دلیل دی. نو هغه ورته په جواب کې وایي ابراهیمه زمونږ مازغه خورما بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، زمونږ پلار نیکه دا کار کړی مونږ یې کوو. دې کې دې ته اشاره ده چې همیشه د کفر ملګری اگر دلیل په میدان کې کمزوری نو هغه تا ته هغه د خپل پلار نیکه هغه دغه درکوي، دلیل درکوي چې مونږ د هغې اندي تقلید کوو، د عصبیت شکار یو. په دې وخت هم تا ته وایي ولې زمونږ پلار نیکه غلط کول چې ته وایې مونږ ته دقه شان ابراهیم علیه السلام ته هغه ووی دا کم خلق چې د پلار نیکه حواله ورکوي دې خلقو سره دلیل نه وي، کم خلق چې د دلیل په میدان کې فیل شي هغې به د عصبیت حواله ورکوي او په هغې بنیاد به تعالی جواب درکوي. نو هغه ورته وایي ابراهیم علیه السلام ور ډېر خوږ جواب ورکوي، ورته وایي دا تاسو چې په چا پسې لګېدلي یې که نه فانهم عدو لي، دا خو ګورې زما خوښ نه دي، دا زما دشمنان دي، ها الا رب العالمین، زه درته یو ذات ښیمه او د هغه په عبادت کې ډېره مزه ده او عقلي طور یې درته ثابتوم چې زموږ رب دی. وی څنګه؟ هغه ورته وایي الذي خلقني فهو يهدين، ګوره زه چا پیدا کړی، اوس په موجوده زمانه کې چې ته د بني آدم سټرکچر ګورې وی په دې کې څه دي، په دې کې کیلشیم، په دې کې څه دي، په دې کې پروټین، وی په دې کې څه دي، په دې کې پوټاشیم، په دې کې څه دي، په دې کې سالټ، په دې کې څه دي، په دې کې واټر.
دا کمبینیشن دی، دا کمبینیشن مال هغه برابر کړو، دا کمبینیشن دی دیوال لم برابر کړي، دغه د پوری ساروی لم برابر کړي، خو فهو یهدین ما ته بیا چلم خوله دی. پیدایش کې فوراً بعد ما ته پته وه او ما ته چل خوولی چې د مور سینه به څنګه روي، او د ما مور پړه کې زما مینه اچولې وه، نو ما ټوله شپه جړل خو هغې راسره شپه رونوله، د هغه د هغې پړه کې مینه اچولې وه. بیا ما ته دا پته ولګېده چې خپل مې څوک دی پردي مې څوک دي، بیا ما ته دا پته ولګېده چې ښه کم دي او بد کم دي. دا ټول هدایات او دا ټول علمی دلایل ما ته هغه په ذهن کې اچولي وو. زه بیا دومره قابل شوم چې ما به بیا جزئیات جمع کړو، کلیه به مې ترې ایسته، هغه ځای 2 وه دلته کې 3 و، ما دوره 3 سره جمع کو نو 5 ته راغی، 2 + 3 = 5. دا یهدین دا چل ما ته هغه ښوولی و. چې کله ما ته دا پته ولګوه چې هغه ځای 16 دی دلته کې 8 دی، او د 16 نه یا رسول نه چې 8 منفي کم نو 8 پتې راشي، نو ما د جزیه نه کلیه، د کلیه نه جزیه او احساسات او چې کبرال د هغې نه مې فارموله جوړوله، د دې چل لا ته راغی، دا چل ما ته هغه ښوولی ښه. ورپسې بیا بل ورته څه وایي، وایي والذي هو یطعمني ویسقین، هغه ذات دی چې کله ما ته د خوراک ضرورت پیښ شو نو مالی دلته په کور کې فیکټرۍ لګولې وې. دا څه دي؟ وې زما په کور کې یوه بیزه وه یا بغوا وه یا به میخه وه، دا یو فیکټري وه. فیکټري دې ته وایي چې دې ته به ته را میټیریل اچې، هلته به تا ته پراډکټ راځي، نو ما به ورته واښه بوتاوه ور نو هلته ما ته پی میلاوېدل، د پی نه ما ماسته جوړول، د مستو نه ما به د هغې نه پیروی جوړاو، ما به د هغې نه کوچ او غوړي جوړول، ما ته یو دا میلاو شو. بیا هغه څاروی و چې هغه به حلال شو، هغې به ما له غوښه راکوله. هغه څرمن وه چې هغه به یې تې ویسته، د هغې نه ما کپړې او یا پیزار جوړاو. هغه ویښته چې هغه د هغې د پاسه و، د هغې نه ما کمبلې جوړولې. دا ټول ارینجمنټ ما له هغه کړی و. په کور کې زه ومه، خوا ته را سره غوجل وه، د هغې نه اخوا پټی و، په پټي کې بیا څه فصل و، هغې فصل 2 حصې وې، یو دانه وه چې ما به خوړه، یو بوس و چې څاروي به مې خوړل. الذي هو یطعمني، خو ما یوازې روټۍ نه خوړه، ما پسې سکل کوم کول. نو ویسقین، نو ما له د کراچۍ نه وریځې راوچتې کړې، په کالا مې باران وکړو، د هغې نه دریاب راغی، د هغې نه ښکته اوبه پینټریټ شوې، د هغې نه ټیوبویلې جوړې شوې، چېرته چینه، چېرته ټیوبویل، چېرته کویې، چېرته خوړ، چېرته سیند، د هغې نه ما اوبه اخیستې، هغه ما بیا څکلې. دا ارینجمنټ ما له هغه کړی. دا داسې عقلي دلیل و چې هغې له څه چل نه ورته وه. بیا ورته وایي چونکې زما د بیمارۍ خطره وه، نو اذا مرضتو فهو یشفین، ما له د پیراسټامول غور کړی، ما له د ټیټنس خلاف د ATS غور کړی، ما له د ډیزیزز د بیکټیریا خلاف د انټي بایوټیک غور کړی، ما له د وایرل خلاف د انټي وایرل تنظیم کړی، ما له د سړځۍ خلاف د انکوبیټر تنظیم کړی، ما له طبيبان، ډاکټران، سرجنان، ما له ابسټریشن او گایناکالوجست دا ارینجمنټ کړو. زه چې دنیا ته راتلم نو اذا مرضتو فهو یشفین، هغه مالا د شفا تنظیم کړو. نو زه وسوم چې دا دوره کارونه یې کړي، نو عقلي طور ته ما دا دلیل راویستو. والذي یمیتنی فهو یحیین، چې کله هغه ما مړ کړي بیا مې خامخا ژوندی کوي، چې بیا مې ژوندی کوي بیا به راسره حساب کوي. د دې نه اټومیټیکلی د قیامت زما را زندګي څه ده؟ بې مقصده نه ده. دس از سمثینګ پرپسفل، دا به مقصده ده او دی به زما سره حساب کیږي. خو زه بیا هم په دې تمه یم، والذي اطمع ان یغفر لي ربي ان یغفر لي خطیئتي یوم الدین. زه په دې تمه یم چې دوره مې روانه الله دی که نه، نو د قیامت په ورځ به زما د خطاګانې ما ته معاف کړي. او بیا هغه ابراهیم علیه السلام یو ډېره خوږه دعا کوي، او دا د هر داعی دپاره دا دعا ده. دا یوازې دعا نه ده، دا انسټرکشنز دي، دا هدایات دي چې دا صفتونه د الله نه غواړه او په ځان کې د پیدا کولو کوشش کو. نمبر 1 رب هب لي حکما، زما ربه ما ته تفقه او پوه راکې چې زه د ښه د بد په منځ کې فرق کولی شم، زه د علم او د بې علمۍ په منځ کې فرق کولی شم. بیا ما څوک دوکه کولی نشي. یو سړی تا ته وایي چې زه ستا د غوږ نه ګونګوټی راوکاږم، چې زه بیا وایم چېرې زما په غوږ کې خو دومره خس سپیس دی چې پای کې خو یو خس ماشه لاړ شي، نو بیا په ما بد حالي. نو چې دا دومره ګوټ، دا دومره دغه چې دی سپق یا دا ورغوی ډک چې تا د ګونګوټو نه ما ته راویستو، اټ از امپاسبل، دا نشي کېدی، ته دروغجن یې. یا یو سړی ما ته وایي چې زه ستا د
ګردې نه کاڼې په دم باندې په خوله په الټو کې راوکاږم نو بیا به زه پوهېږم چې نه ما نشي دوکه کولی ګردې یو ځای کې دي انټسټاین بل ځای کې دی سټامک بل ځای کې دی د ګردې ګټۍ په دې لار نشي راتلی دا ته دروغجنې نو چې زه دروغجن او رښتینی بیا وپېژنم چې ما بیا څوک دوکه نه کړي ما ته څوک دا وایي چې یو سړی په د پریشانۍ د وجې نه څه حرکت وکړو ته وایې پیریان پرې راغلي زه له پیریان بندوم چې زه پوهېږم چې نه ته ګنکپې په د پیریان نشته دا ډپریس دی او د کله چې دا غم ختم شو دا به ټیک ټاک شي ما بیا څوک په کوډو باندې نشي دغه کولی چې په پلاني باندې کوډې شوي ځکه زه تاته وایم چې کوډې چا کولی دا ټول مولان پخوا په بېنظیره پسې راوتي وو او اوس په عمران خان پسې راوتي په ده به یې کوډې کړې وې خو کوډې که کولی شم د دور جلسو جلوسونو ته به هېڅ ضرورت نه و نو رب حبلی حکما خدایه ما له پوه راکړې چې ما بیا څوک دوکه نه کړي او بل والحقني بالصالحین ما د ښو خلقو ملګری کړي په دې کې دې ته اشاره ده چې دای به د ځان او د خپلو بچو په باره کې دا سوچ کوي چې د چا سره پاسټل کې دی د چا سره مازیګر چکر لګوي د چا سره په ګراوند کې لوبه کوي د چا سره په حجره کې کینی دیو جن چې کم خلق د خپلو بچو غم نه کوي د هغو بچي اکثر چرسیانی نو الحقني بالصالحین چې کله تا ته دا وایي ته دایي چې ستا بچی په هاسټل کې د داسې خلقو سره دی چې هغوی د قرت مقابلې کوي نو بیا به ته خوشحاله شي خو که تا ته وایي چې په فیسبوک باندې بیګا تا لیدلي وې څه وې ډانس و د هغې سره باجې وې او د هغې سره یو کس و او هغه ګانې کولې نو ستا ملګری ستا زوی د هغو ملګری دی ته به بیا خفه شي والحقني بالصالحین زما ملګری په جمعیت کې دی په جماعت کې دی اکه زما ملګری د داسې اسوسییشن او داسې فیډریشن سره دی چې د هغې کار صرف عیاشي ده نو بیا به خفه نو دیو جنا دای چې دی داغه به ټول سوچ دیتی چې والحقني بالصالحین خدای پاکه زما بچی او ما د نیکانو خلقو ملګری کې نو بیا داغه په کور چې جنډه لګېدلی نو د ګنکپانو جنډه ده او که د ایماندارو خلقو جنډه ده هغه خلقو جنډه ده چې هغه وایي چې دا واده چې ده دا د خدای حکم نه دی که د هغې خلقو دغه دی چې د واده چې د ان العهد کان مسؤولا د دې به تپوس کېږي نو والحقني بالصالحین کې دې ته اشاره ده چې وروره که ته د دعوت کار صحیح کول غواړې نو بیا ستا او ستا د ملګرو اسوسییشن د پاکو خلقو په کار دی او بیا بله وایي وجعل لی لسان صدق فی الاخرین خدای پاکه ورستی خلق چې زما ښه ذکر وکړي دا یو ډیر ښه دعا ده او د دې ده چې ستا د مقصد هم دی ته به بهترین دای الو جوړیږي چې ته په کم مایلس کې یې که ته د یو اسپتال مشر یې که ته د یو سکول هیډ ماسټر یې که ته د یو کارخانې مشر یې که ته د یو پارټۍ مشر یې چې هلته ستا وخت داسې تیر شي که دا کولالمپور که دا کراچۍ او که دا ستا سواتی او که دا دیری خو چې هلته ته سټې وکړې چې دا سټې نه پس خلق ستا صفت کوي چې ډېر ښه سړی و نو چې هر وخت ستا ټارګېټ دی چې پلانې ناروا یا پلانې ګنکپي کوم وکړه نو خلق به وایي چې خو لوی ګنکپ سړی و د دې وجې نه ترې لاس راکاږې په دې کې به دوه فایدې شي یو دا چې هغه خلق چې ستا صفت کوي نو دا خلق به بیا دا نور ستا وروستي کشران چې دي هغه بیا ستا سره سیالي کوي چې دا سم کارونه کړي وو نو دا د خلق اوس صفت کوي نو چې سم کارونه شروع کوم نو که د سکول مشر نو خلق به سکول ښه چلی که د اسپتال مشر نو بیا به اسپتال ښه چلی د دې وجې نه ته د خدای نه دا غواړه چې یا الله رب اجعل لي لسان صدق فی الاخرین او بله فایده به دی چې که تا په یو ځای کې ته پاتې شوی ایز نوکر ایز افسر ایز مسافر او هلته تاسو پرفارمنس شو کړي نو هلته کې به خلق په هغې بیا عمل کوي ډېر سټوډنټان داسې دي چې هغه رشیا ته تللی دي د رشیا نه ایم ډي کړی دی وایي هلته یې په رشیا کې یو دړه جومات کړی و خلق پکې تر اوسه پورې مونځ کوي ډېر افسران داسې دي چې یو علاقې ته تلي او خلقو ته د حلال او د حرام فرق ښولی دا شاګردان وي خدای دې ډوکې په جنت کې کي دا فرق مونږ ته هغه ښولی و نو بیا به صحیح ستا فایده به هغې به عمل کوي تا ته پکې اجر میلاویږي دا دوه خبرې د دې فایده ده یو دا چې خلق به تا فالو کوي نو ډېر خلق به نیکۍ کارونه کوي دویمه دا ده چې د هغې په اجر کې به ستایي صحیح نو ځکه ابراهیم علیه السلام چې کومه دعا کوي نو وجعل لي لسان صدق فی الاخرین او بیا وجعلني من ورثة جنت نعیم خدای جنتیانو په وارثانو کې مې شامل کړي خو واغفر لابي انه کان من الضالین زما بابا چې دی بې لارې شوی دی بوتان به یې جوړوله بوتان به یې خرڅولو زه یې د کور نه رایستلی وم خو خدای ته ورته معافي وکړي دې کې دې ته اشاره ده چې هر څومره ته غټ سړی خو خپل پلار ته به دعا کې
ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته دعا کوله، الله ورته نوره مه کوه. وایي د قیامت په ورځ به خدای پاک ابراهیم علیه السلام خپل پلار ورته وښیي او ډېر په بد حل به وي. نو ابراهیم علیه السلام به خدای پاک ته وایي چې خدای پاکه تا خو ما سره لوز نه کړی چې د قیامت په ورځ به ما بد نه ښکاره کړې. وایي خدای پاک به ورته وایي چې ابراهیمه ما جنت په کافرانو حرام کړی دی، ستا پلار انتهایی غټ کافر و. نو چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته دعا کوي نو چې بل سړی به ورته ولې نه کوي؟ د دې وجې نه داعي ته دا حق نشته. د ابراهیم علیه السلام د پلار په باره کې خو سرټیفیکیټ میلاو شوی چې دا ګمراه دی ته دعا مه کوه. نو که هغه نه کوي نو نه دی کوي، خو بل سړي ته خو دا سرټیفیکیټ نشته. د دې وجې نه د داعي د دعوت صحت په الو پته لګي چې دی په هر حالت کې خپل پلار ته دعا کوي، خپل پلار په دعاګانو کې نه یېري او د الله نه غواړي چې ولا تخزني یوم یبعثون. خدای د قیامت په ورځ مې چېرته ونه شرمې، یوم لا ینفع مال ولا بنون. د قیامت په ورځ باندې نه بچي په کار راځي نه پیسې په کار راځي. دې وجې نه دا زما ستا دپاره سبق دی چې د دین اصل لب لباب دا دی چې پتا کې د توحیدي د قیامت په ورځ باندې د دریو څیزونو نړه لوی کا. یو به رشته په کار نه راځي او یو به پیسه په کار نه راځي، یو به سفارش په کار نه راځي. هسې نه چې په دې تمه شي. نه که ته د دعوت کار په صحیح طریقه کول غواړې، اته د انبیاو نه طریقه زده کول غواړې، نو د صورت شعراء ابتدایي او آخري رکو کې رسول الله ته ډایرکشن و، د ابراهیم علیه السلام قصه و. هغه صفات په ځان کې پیدا کا چې ستا دعوت په حقیقي معنو کې دعوت شي. دا دعوت د اقامت دین ړومبی پوړی ده او دا زما ستا ذمواري ده. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.